د جهنم الله ته فریاد او شکایت وکړي چې یا الله زما دا بعضې سره لګېږي دا بعضې سره له خوري دا اور یو سره لګېږي دا بل خوري یا الله زه خو برداشت جهنم په خپله خپل اور برداشت نشو کولی والعیاذ بالله بعضې حصه وخوړله دا حرارت او دا ګرمایش ډېر تیز دی یا الله وایي دا شکایت یې چې ورته وکړه الله رب العالمین ورته وفرمایل چې زه به تاله 2 ساګانې درکم په کال کې به ته 2 ساګانې واخلې نو د الله نبي فرمایي وایي دا چې کله دا ساره بهر کی دا بړاس دا یو سا والي نو دا اوړی ګرمي راځي او چې کله به دا سا راکاږي نو هغه بړاس راښکلی شي نو یخني راشي او دغه رنګه جمع راشي بس عقل پرست دی حدیث ته حیرانېږي چې دا څنګه چل دی چې په اوړي کې خو په دې کالام کې او ناران کاغن کې ښه یخني نه هلته هم د ګرمۍ اثري لکه دې وخت کې لاړ شي هلته به واورې پرتې ګاډۍ پکې نه ځي او چې اوړي کې لاړ شي ولارې بلکل صفایي دا ولې دا د ګرمۍ اثر ورسېدو او واورې وله هیلې کړې لارې یې دله صفا کړلې خو هلته چې کومه یخني ده هغه د څه د وجې نه ده دا ظاهري باران ډېر کېږي سوري دي چینې دي باغونه دي د دې د لاسه ده ورنه د ګرمۍ اثر هر ځای ته رسېږي چې کله ګرمي ویې فرمایي چې الله وله دا 2 ساګانې ورکړلې وایي دې دپاره چې د ده د تکلیف کم شي سړی دې حدیث ته وګوري حیران شي چې دا اور په خپله ځان نشي برداشت کولی دونه تیز دی چې یو بل خوري نو دا انسانان خو بیخي ورید پرید کي ځکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها الله فرمایي کله چې د دې خلکو دا سرمنې د دې انسانانو په دې اور باندې وریتي شي لکه غوښه چې سړی وریته کې تکه توره شي راغونډه به شي دا سرمن به ختمه شي نو بیا به الله رب العالمین فرمایي زه به ورته نورې چمړې وراغوندم د انسانانو ته نورې او قانون دا دی چې کله دې دا بره چمړه زخمي شي او یا وسوځي او د دې د لاندې تازه بله چمړه راځي هغه ډېره نازکه وي د دې بره چمړې نه هغه څه وي ډېره نازکه ډېره سوځي نو چې چمړه ورته الله بدلوي او بله چمړه راځي نو خو به لا سوځی کوي ولا عذاب وي الله رب العالمین دې د دې نه موږ بچ